بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو. امید ده الله نه چې ښه به روغ جوړ به خوشحاله به یې. الله هم خوشحاله ساته او الله تعالی هم د هر مصیبت نه په امان کا. په نننۍ ویډیو کې چې څوک وایي چې زه د کوره وځم او زما د کور د حفاظت دپاره دی داسې یو څوکیدار مقرر کړی شي چې هغه زما د کور، زما د بچو، زما د مال حال حفاظت وکړي او ما ته هم خیر راپیښ شي. زه د کور نه وځم، څه کار پسې وځم، څه مسلې پسې وځم، چېرته ځم نو چې زه هغه خپل مقام ته په خیریت سره ورسم، زما هغه کار په خیر سره وشي او زه پکې د شیطان د شر نه محفوظ شم او زما هغه کار دی الله په اسانه باندې وکړي. نو ملګرو، نننۍ ویډیو زموږ د دې باره کې ده. ډېر آسان چلی دی او پکار دی چې هر مؤمن مسلمان دا کوي. نو انشاءالله کور به هم د په حفاظت کې هیڅ قسمه څه تکلیف او څه د شیطان ضرر هیڅوک په ته ضرر نشي رسولی، نه به له غل راځي، نه به له دشمن راځي، نه به ورته څوک بدنظري کوي او دته به هم الله پاک خیر پېښ کړي. په لاره باندې، په هغه ګلی کې، په هغه کوڅه کې، په هغه ځای کې، په هغه ګاډي ته به الله ډېر لوی خیر نصیب کړي او د ده کار به په اسانه باندې وشي او دی به خپل کور ته واپس د الله تعالی په امان کې راشي. ملګرو، د دې دپاره څه کول ضروري دي؟ د ټولو نه آسان عمل او ښه عمل دی. پکار ده چې هر مؤمن مسلمان ته د دې پته او دی په دې باندې عمل کوي. کله چې دی د کوره وځي نو دی ووایي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. بس دا خبره د ده دپاره کافي شوه او الله جل شانه د طرف نه دته وویلی شي چې ستا حفاظت زما ذمواري ده. نو بس دی د الله پاک په حفاظت کې شي. کله چې دی د کور نه وځي نو د ده اهل و عیال، بچی، ښځه، رونه، خویندې د الله تعالی په امان کې هیڅ قسمه شر ورته نه شیطان رسولی شي او نه شریان خلق او نه داسې عملونه یا داسې جادو چې دته د ده کور ته نقصان ورسوي. الله جل شانه دا ټول دروازې او دا ټول چالونه بند کړي او ختم یې کړي او د هغې نه بعد دته هم د هدایت او د خیر لارو ښیي چې کومه صحیح لارې او د هدایت لارې او د خیر لارې کم کار پسې چې دی راوتی هغه کار الله پاک ډېر په اسانه باندې وکړي. کم کار پسې چې دی راوتی نو د دته هغه لاره الله اسانه کړي، دته تکلیفات الله ختم کړي. الله پاک چې کم خلق دته شر رسونکي دته په لاره کې ناستې او څه شر ورکول غواړي الله پاک یې د هغې نه محفوظ کړي. شیطان غوندې طاقتور چې څومره طاقت دی د الله پاک د هغه طاقت ختم کړي او دی په خیر خیریت سره خپل کار وکړي او کور ته واپس په خیر خیریت سره راشي. څومره اسان عمل دی ملګرو. دا عمل چې کم دی نو دا صحیح عمل دی، دا باقاعده د کتابونو نه ثابت عمل دی. په دې الله خوشحالیږي. الله سره د علمه چې بنده د کوره وځي او دا ووایي چې بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، نو الله پاک ډېر زیات خوشحاله شي او د ده حفاظت دپاره د الله د طرف نه دته آواز وشي چې بېغمه شه، ته خپل کار پسې ځه، الله به دې خپل ستا کار هم وکړي په خیر خیریت او ستا د کور حفاظت به هم وکړي. نو ته د کور نه بېغمه بې فکره به روان شي. الله ډېر خوشحالیږي چې په الله پاک باندې څوک توکل کوي. څوک چې الله تعالی توکل کوي الله پاک وایي زه د هغه ملګری یم. ملګرو، یقین او عمل ډېر غټ څیز دی. د الله نه لوی څوک شته او نه به څوک پیدا شي. الله د ټول عالم، د ټولو کائناتو رب العالمین ذات دی. ملګرو، چې کم کار کوئ او کم کار پسې هم وځئ نو بس دا یو عمل کوئ چې بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. ډېر آسان عمل دی ملګرو. په خپله هم کوئ، خپل کور والو ته، خپلو بچو ته هم وښایئ
او خپل چې کوم رشتہ داران دي هغوی ته هم وښایئ، خپلو ملګرو ته وښایئ، د ثواب په نیت وښایئ چې هغوی وایي الله پاک په تاسو له هم خیر درکوي، چې ستاسو په ذریعه باندې یو کس ته هدایت وشي، یو کس ته داسې یو خبره ورسي چې الله په هغې خوشحالېږي، نو دغه ثواب چې هغه څومره پرې هم کوي د ورځې بیا، نو هغه ثواب به هغه ته او تاسو ته دواړو ته میلاویږي. د ثواب په نیت خپلو ملګرو ته ووایئ. ګوره تاسو ته پته ده ماشومانو سکول ته ځي، موږ ته څنګه تپوسونه کوو، هغوی له انګلیش ورځي، هغوی چې کوم دی نو په حساب کتاب پوهېږي، هغوی له هندسي ورځي، خو موږ ورته چې ته دا نه دي ویلي چې بچی ته د کوره وځه، نو دا کلمات د ځان سره وایه. الله پاک په ستا حفاظت کوي، الله پاک چې ته د کوم مقصد د فارزي هغه مقصد به درته حاصل کړي، هدایت به درته الله پاک دله درکړي. ملګرو زمونږ ډېره کمزوري ده او ډېره چې کوم دی نو ناخیالي ده، زمونږ دې طرفونو ته دې کارونو ته اړو خیال نه دی. کم چې د کامیابۍ او کم چې د کامیابېدو څیزونه دي، کمې لارې دي، نو هغه مونږ بالکل هغې ته سترګې پټې کړې دي. ملګرو خپلو ماشومانو ته دا لازم وایي، څوک نه وایي چې یاره زما بچی دی په خیر سره سکول ته لاړ شي او په خیر سره دې راشي، زما بچی دی په خیر سره کار له لاړ شي او په خیر سره دې راشي. نو ملګرو دا عمل کوئ، الله به تاسو له هم خیر درکوي او ستاسو بچو له هم خیر درکوي. په دې د اول الله پاک ماله او بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. د نننۍ ویډیو هم در دې پورې وه، اجازت غواړو انشاءالله په را روانه ویډیو کې به یو نوې موضوع سره ملاویږو. د الله په امان.